ګرانو کتونکو سلامونه، لب خان شیرپوی یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. تېره ورځ په باران کې یوه زنانه یوه تورسرې راغلې وه چې کور کې چې ماشومان وړې وړه شوي دي، چې قدرې وس هم نشته چې موږ هغوی له چای پخه کړو. نن موږ هغه ځای ته رالو کور ته، خو پرون هم باران ډېر زیات ورېده او په هغه باران کې د دوی دغه کوټې را څڅېدې. نو چې نن ځای ته رالو نو واقعي هماغه شانتې ده. دا یو 2 مرلې کور دی، 2 مرلې کور دی. دا چې کوم دی نو دا د دوی لار ده، لار. او دا لار چې کومه ده نو دی باندې جنازې کټ هم نه راځي او دا هغوی په خپله خبرو کې هلته کې ویلو. خو دې سره دا 3 مرلې ځای خرڅېږي، نو چې دا 3 مرلې ځای ورسره خرڅ شي نو دې سره اخوا ده چې کومه ده نو بیا ښه غټه لار ده. نو دومره پیسې نه دي، خو وي تشه جیبه ته مې دښمنې. نو خو داسې څوک وي او د دوی سره مدد کول غواړي نو بالکل رابطه کولی شي. ګرانو کتونکو دا وګوره، دا د دوی دروازه ده او د دې کور سختن چې کوم دی هغه بیمار دی. هغه دغه کې وي چې دا لرګي یې دې کور ته لګولي وي. دا وګوره دې ورته دا لرګي لګولي وي، د شپې دوی دلته کې ژوند کوي. دا چې کوم دی نو د دوی د کچن نه پته لګي چې دوی په دې هفته کې بالکل څه نه دي پخ کړی. او دغه وګورئ چې دغه هغه نغرې دي، دا نغرې وګورئ، دا تاسو بالکل کتی شي چې د سره دې ځای کې څه پخ کړي نه دي. دا زه تاسو بوزم دی کوټې ته وګورئ، دا کوټه ده او په دې کوټه کې تاسو ګورئ چې دلته کې دا وګوره دا را څڅېدلي دي. دا وګوره دا هر څه چې کوم دی نو دا را څڅېدلي دي. نو هېڅ قسمه درکې لګي نه او پکې خو شته، خو چې بجلي شته دی او که نه. ښه باران تېر شو، څنګه تېر شو؟ نو بس حالات هم دغه و چې څه پخ کړي هم نه دي. وړو به دغسې ژړل که چا به ورولېږله، خوب هم خوړګنې زه قشرې به ناست وو. کوټګۍ راساسي، کوټه راساسي، درک هم نه لګي. سړی بیمار دی، سینې بیماري یې ده، کار روزګار نشي کولی. نو که څوک په خبر شو خو روبېلېږله، ګینې دغسې به ناست یو. هر څه ستا او جي بس دغه نغرۍ دی، اور پکې نه دی بل شوی. باران ورېده، دغه دی، دا بره پې پتری ده. وس هم نه کېږي چې ځان له ور یا کیې والو یا پلیشتک والو، هېڅ وس هم نه کېږي. نه هم د ګیس وس کېږي چې ګیس ځان له وړو د بیې، ځکه چې دلته خو سرکاري ګیس هسې هم نشته. نو دا نور ګیس هم موږ نشو راچولی. څومره وخت وشي چې اور هم نه دی پیل کړی؟ یاره بس دا باران سلسله چې شروع شوې ده، نو چې باران ودرېږي نور شي، خشاکونه لمدي، او چې باران شي نو بیا هسې هم دا ځینه راساسي. نو بس کور کې څه شته؟ نو بس حالات دغه دي چې د پلار یې خو دا 3 څلورمه میاشت ده چې بویې یې کار کړی نه دی. روژه وه، روژه تېره شوه. روژه کې یو څه بل څه خلکو راکړو، هغه هم ختم کړل. بس اوس دغسې د الله په اسره ناست یو. کور کې اوړه غوړي چې هېڅ هم نشته، دغسې ناست یو. پلار یې بیمار دی، دغلته کې 1-2 ورځې مزدورۍ له لاړ، د شپې څوکیداري کوله، هغه ورسره دغسې چلو شو. تمانچه هم لاړه، موبایل هم ترې لاړه، هغه هم پردی و. موبایل زمونږ خپل و، تمانچه پردی وه، هغه هم ورسره دغسې چلو شو. بس هغه هم نیمه کې څوکیداري پاتې شوه، کور ته واپس راغی. بس هغه څوکیداري ده له بل چا ورکړې وه، هغې چې ته د اختر دپاره تللي وو. هغه هم ورسره دغه شان زیاتې وشو. کار کسب یې شته دی نه چې بل څه کار کسب وکړي. کار کسب یې زده نه دی، دماغو بیماري هم ده، ساده هم دی ډېر زیاته. بله خبره دا ده چې ټاټکي مزدوري بیا کول اوس په ډاکټرانو هغه هم بنده کړې ده. دا دوړې کار والا نه دی ښه. ګرانو کتونکو هر څه ستاسو د وړاندې دي. ډېر د مجبورۍ نه چې کوم دی نو دغه ویډیو کوي. د دې ویډیو دپاره چې کوم دی د پلار نه اجازت اخیستل او بیا دې خوا نخرې تېرېږي، خو معاشره داسې ده چې ولې په کیمره ولې راله ینې چا د کوره چاله څه ورځي نو خو پیغور ورکوي. او کور چې کوم دی هغه ستاسو د وړاندې دی چې دا یو هفته شو په دغه کچن کې دوی څه پخ کړي نه دي او په دې ټول کور کې نه وړه ښکاري نه غوړي ښکاري. دا حضرت مې اکلی دی. یو سړی وي په خپل لاس ورسره امداد کوم، ډېره ښه ده. یو سړی وي موبایل نمبر یې راکړه نو د دوی سره به ستاسو رابطه کېږي. او یو سړی زمونږ په لاسو باندې امداد کوي، انشاءالله 3 مرلې ځای ورله واخلو. نو دوی د جنازې دا کټ چې کوم دی دا وګورئ، دا به لږ شانتې کولو شي. او دا چې دلته کې بهر روزي نو بهر چې کوم دی خو وګورئ جي دا دومره ځای دی. نو اخوا چې ورسره دا 3 مرلې ځای والي نو دوی ته دا ډېره غټه پریشاني ده. د دوی کور به ډېر ښکلي هم شي او څه روزګار هم وله پکار دی. نو ضرور سره تعاون وکړې. اپیل درته کوم، انتخایي حقدار خلک دي، انتخایي حقدار خلک دي. او هغې د دغه کور د دغې حالاتو نه د هر څه نه پته لګي چې دې وخت کې ورسره سم نشته. ډېره مننه، خوشحاله.